د عمران خان وکیلانو د عمران خان د رهایی تیاری شروع کړې ده. جی ولې د عمران خان د رهایی تیاری شروع شوې ده؟ ځکه د عدالتونو نه چې کوم ریلیف عمران خان ته د ورځ دوه کې ملو شو، راتلونکي ټایم کې چې کوم ریلیف ملاوېدو والا دی، نو د عمران خان وکیلانو د کپتان د رهایی تیاری شروع کړې ده. جی د عمران خان رهایی کې چې کوم رکاوټ پاتې په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. عدالتونو نه هم د انصاف فیصلې شروع شوي دي. ججانو صاحبانو ویلي دي چې اوس په ټولې فیصلې په میرټ باندې کیږي، چونکې مخکې چې کوم ججز اسلام آباد های کورټ چې شپږ ججز خط لیکلو چې موږ آزادانه فیصلې نشو کولی، موږ له دمکیانې ملاویږي. نو اوس ججان صاحبان چې کوم دی هغوی هم په لږ دغه کې راغلي دي، لږ وایي چې موږ به څومره هم فیصلې کوو په میرټ باندې به کوو. چودھری پرویز الهي ته هم رهایي ملو شوې ده. چودھری پرویز الهي په کمزوري جسم باندې ګوره دومره غټ قید تیر کو. جی ډېر د پی ټی آی نامور او تناور کسانو چې ای باندې لږ پریشر راغی، پریس کانفرنس یې وکړ او تښتېدل. خو چودھری پرویز الهي یو ډېر غټ قید تیر کو. چودھری پرویز الهي په 23 اکتوبر 2023 کې گرفتار شو. 23 اکتوبر نه د اوس مئی کې دی رها شو په 22 تاریخ باندې. جی په 21 تاریخ باندې پرون رها شوی دی. نو چودھری پرویز الهي دا هم ویلي دي رهایی نه پسې دا ویلي چې مخکې عمران خان سره هم اوس هم عمران خان سره یم او راتلونکي ټایم کې به هم عمران خان سره یم. او دا هم ویلي چې ما سره زیاتې شوی دی، ما سره گرفتاری دوران کې یا په جیل کې چې کوم زیاتیات شوي دي هغه سره د محسن نقوي په وجه باندې شوي دي. جی رهایی نه پسې چې کوم غټ اعلان کړی دی د دې په وجه باندې د پی ټی آی چې څومره هم سپورټران دي د چودھری پرویز الهي نه ډېر زیات خوشحاله دي چې دومره په کمزوري جسم بوډا سړي د عمران خان په سر دومره غټ غیرت وکړو او د عمران خان په سر باندې دومره تکالیف برداشت کوو. اوس هم دا وایي چې زه عمران خان سره یم. نو په دې وجه د پی ټی آی سپورټرانو ډېر زیات عزت، ډېر زیات قدر ورکړی چودھری پرویز الهي له او ډېر غټ غیرت هم وکړو. جی دې نه علاوه بل خبر دا دی چې عمران خان لایو راتلو چانس چې کوم دی یو ځل بیا په 30 مئی باندې دی، ځکه دا ځل د کې پی کې حکومت چې کوم دی هغوی سپریم کورټ له درخواست ورکړی دی چې دا کیس په تاسو لایو چلوئ، ځکه دا کیس مخکې هم تاسو لایو چلولو، اوس په هم لایو چلوئ. دا نه چې عمران خان یو تصویر لیک شو نو تاسو اوس کیس لایو نه چلوئ. کې پی کې حکومت باقاعده درخواست لیکلی چې دا کیس په تاسو په 30 مئی باندې هم لایو چلوئ او د عمران خان دلایل چې کوم راځي هغه تاسو لایو ټیلیکاسټ کوئ. جی بل عمران خان پرون سایفر کیس کې ټرایل شوي دي. ججان صاحبانو تپوس وکړو د عمران خان چې کوم مخالف وکیلان دی نه تپوس وکړو چې تاسو کم سایفر تاسو عمران خان ته په کم سایفر کې سزا ورکړې ده، هغه سایفر موږ ته وښایئ که نه چې دا کم سایفر دی په دې سایفر کې لیکلي شوي څه دي چې تاسو په عمران خان ته سزا ورکړې ده، موږ ته هم راوړئ چې موږ یې وګورو. ججانو صاحبانو وایي. جي ججانو صاحبانو دا تپوس هم وکړو چې کم جج عمران خان آیا هغه جج دا سایفر کتل، آیا هغه جج دا سایفر وکتلو نه پس عمران خان ته سزا ورکړې که نه بغیر کتلو عمران خان ته سزا ورکړې ده. نو جج صاحبانو چې کوم دی دا غټ کوېسټن چې کوم دی ریس کړی دی. د عمران خان مخالف وکیلانو ورته وایي چې دا سیکرټ دي ځکه جج نه دی کتلی او چې کوم جج عمران خان ته سزا ورکړې وه هغه د بغیر کتو عمران خان ته سزا ورکړې ده. جی بیا جج صاحب تپوس وکړو چې موږ به په کوم بنیاد عمران خان ته سزا ورکوو، مطلب کوم بنیاد دی چې موږ عمران خان ته سزا ورکوو په سایفر کیس کې. نو مخالف وکیلانو ورته وویل چې عمران خان زمونږ قریبي چې کوم ملکونه دی سره تعلقات خراب کړي دي. نو ججانو صاحبانو ولوي څه تعلقات خراب کړي دي، موږ له ایکسپلین کړه لکه کوم داسې تعلق ته چې د عمران خان په وجه باندې خراب شوی دی. آیا ویزې بندې شوي دي، آیا زمونږ بزنس ملکونو سره ختم شوی دی، آیا زمونږ سټوډنټس دلته مسایل جوړ شوي دي، څه مطلب کوم تعلق خراب دی هغه ایکسپلین کړه. نو بیا وکیل سره جواب نو جي د عمران خان چې کوم په سایفر کیس کې مخالف وکیلان دي نو یې سره بیا جواب نو جي. نو ججان صاحبان چې کوم دی هغوی هم د بنک کاروایی شروع کړې ده. نو لږې داسې چې راتلونکي ټایم کې سایفر کیس هم اړاوېدو والا دی. بل چې په بل کم کیس کې عمران خان گرفتار دی هغه دی عدت نکاح کیس، چې هغه عدت نکاح کیس سنوي هم په 23 مئی باندې کېدو کې ده چې هغې کې هم د عمران خان چې کوم بشرا بیبي ښځه ده د هغې سابقه خاوند خاورمان کا وکیل چې کوم دی هغه هم مطلب کیس ډیلی کولو کوشش هغه سره هم لاره نشته چې په کومه لاره لاړ شم، نو هغه کیس هم ختمېدو والا دی. نو دې مئی میاشت کې مئی اینډ کې تقریبا لږې داسې چې عمران خان ته غټ ریلیف. دې ویډیو کې دا اپډیټس ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.